چې الله دې شرک نه منع کوي. الله وايي زما د یووالي اقرار وکړي او دوی د الله سره شریکان جوړي، او چې پیغمبر ورته وایي شرک جایز نه دی، دوی دعوه دا لري وایي نه د دې شرک حکم خو الله مونږ ته کړی دی. وایي الله حکم نه وی کړی او الله زمونږ په دې شرک باندې راضي نه وي، وایي چېرته به مونږ بت ته سر نه ورښکته کړی، چېرته به مونږ د الله نه ما سوا د چا عبادت نه وکړی. نو الله فرمایي دوی سره عجیبه منطق دی. یو طرف ته چې پیغمبر حق بیانوي، د هغې حق نه انکار کوي، وایي دا ټولې خبرې غلطې دي. بل طرف ته په خپله په ناحقه دي، په باطله باندې دي، د الله سره شرک کوي او د الله بې ادبي کوي. چې کله پیغمبر منع کوي وایي نه موږ په حقه یو، بس به داسې د هغوی صفات به داسې ما ته ښکارېږي دا لکه دغه کسان چې هغه د پیغمبر ملګري او په دوی کې پیغمبر دي. وایي زه راکوز شوم د هغې ونې نه او سکجوري مې هم په لاس کې دي، رالم د نبي علیه السلام مبارک مجلس ته، ما چې نبی علیه السلام مبارک ولیدو زما دې زړه دې خبرې ګواهي ورکړه چې دا پیغمبر واقعي دی او دا په حق د الله پیغمبر دی. او د نبی علیه السلام علامات ما وپېژندل، نبی علیه السلام مبارک ما د خبرو نه وپېژندو چې نبی علیه السلام مبارک کومې خبرې کولې، دا د الله احکامات بیانوي. اوس کم خلک چې نه مني، کومو یهودو چې سره د علاماتو نه انکار وکړو، سره پیغمبر دا خپلې خبرونه او خپلې قصې واقعات خلکو ته نه بیانوي، بلکې پیغمبر دا د الله نمایندګي، د الله احکامات او د الله پیغامات د دنیا خلکو ته را رسوي. دویم اعتراض دی د مکې مکرمې مشرکانو دا کړی و چې موږ د یهودو نه معلومات وکړل. یهود دا خبره کوي چې په تورات کې د دې پیغمبر هیڅ صفات نه ذکر شوي. سورې انعام آیت نمبر 20 او 21 شلم او 20 نمبر آیت ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. اللہ جل جلالہ آیت نمبر 19 کے دو مشرکانوں نے خبری جواب ہو. مشرکانو نبی علیہ السلام مبارک تو ویل د خپل نبوت باندې مونږ ته یو داسې ګواه پیش کا چې دا هغه ګواهي مونږ ومنو او پتا باندې ایمان راوړو. الله جل جلاله نبی علیہ السلام مبارک ګواه کوي او تو ورته نبی علیہ السلام فرمایي وایا چې د الله د ګواهۍ نه د چا ګواهي لویه کېدی شي. پیغمبر دا خپل خبرونه او خپل قصې واقعات خلکو ته نه بیانوي، بلکې پیغمبر دا د الله نمایندګي، د الله احکامات او د الله پیغامات د دنیا خلکو ته را رسوي. دویم اعتراض دی د مکې مکرمې مشرکانو دا کړی و چې موږ د یهودو نه معلومات وکړل. یهود دا خبره کوي چې په تورات کې د دې پیغمبر هیڅ صفات نه ذکر شوي او زمونږ په کتابونو کې د دې پیغمبر په باره کې هیڅ خبره نه ده راغلې. وس الله جل جلاله د دې مشرکانو د هغې خبرې رد کوي کومه خبره چې دوی د نبی علیه السلام مبارک باره کې وکړه چې دا یهود ګواهي ورکوي چې دا پیغمبر په حقه او په سچه د الله رسول نه دی. الله جل جلاله فرمایي د کومو اهل کتابو ته یعنی یهودو نصاراو ته چې مونږ کوم کتابونه ورکړي وو په هغه کتابونو کې د نبی علیه السلام مبارک تذکره موجود وه. تر دې پورې د نبی علیه السلام علامات ذکر وو. د نبی علیه السلام مبارک باره کې دا ذکر چې وطن اصلي به کم ځای، دا آخري پیغمبر به په کم ځای کې پیدا کیږي، دا پیغمبر به هجرت کمې علاقې ته کوي. لکه که تاریخ ولټولی شي دا یهود دا د مدینې منورې خپل خلک نه وو، بلکې دا د خواوشا د یو ځای او د بل ځای نه مدینې منورې ته په دې نیت راغلی و چې آخري پیغمبر به دې ښار ته او دې علاقې ته هجرت کوي، موږ به په هغه باندې ایمان راوړو. لکه عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دا د یهودو یو ډېر لوی عالم و. د ده ترور په تورات باندې ډېره ماهره وه. وایي زما دې ترور به ما ته دا خبره کوله
چې د آخري زمانه پیغمبر با دی مدینه ته راځي او د آخري پیغمبر چې کوم ملګری دي دا هغه ملګرو علامات او صفات هم زمونږ په کتابونو کې ذکر وو چې کله هجرت کوي مدینه ته په پلانې لار باندې راوځي او د غرمې په وخت کې راځي ملګرو به سپینې جامې یعنی سپینې کپړې اغوستي دی وایي زه د غرمې په وخت کې یوې ونې ته ختې وم کجوري به شو کولې وای ما چې وکتل د مدینې ته څه کسان را روانو ما خپلې ترور ته آواز ورکو ته چې ما ته د چا په باره کې خبر ورک راکې چې دې مدینې ته به آخري پیغمبر راځي د هغه ملګري به راځي او د هغوی لباس به داسې د هغوی صفات به داسې ما ته ښکارېږي دا لکه دغه کسان چې هغه د پیغمبر ملګري او په دې کې پیغمبر دي وایي زه راکوز شوم د هغې ونې نه او څه کجوري مې هم په لاس کې دي رالم د نبي علیه السلام مبارک مجلس ته ما چې نبی علیه السلام مبارک ولیدو زما دې زړه د دې خبرې ګواهي ورکړه چې دا پیغمبر واقعي دی او دا په حق د الله پیغمبر دی او د نبی علیه السلام علامات ما وپېژندل نبی علیه السلام مبارک ما د خبرو نه وپېژندو چې نبی علیه السلام مبارک کومې خبرې کولې دا د الله احکامات بیانوي وس کم خلک چې نه مني کومو یهودو چې سره د علاماتو نه انکار وکړو سره د دین چې ضربي د دې خبرې اقرار کو چې دا پیغمبر حق دی او دا پیغمبر دی خو چې به انکار کو دا غي وجه داوا د دې يهودو خیال دا نن په مدینه کې زموږ عزت ته کوم په دې پیغمبر باندې ایمان راوړو زموږ پر عزت کې به کمی راشي زموږ مالی کم مفادات چې د خلکو سره دي هغه مالی مفاد با مالی فائدہ به زموږ ختم شي او مشری به زمونږ لاړ شي نو قومي تعصب پکې پیدا شو او د قومي تعصب په وجه باندې دا دعوه وکړه وی دا پیغمبر آخري پیغمبر نه دی او دا پیغمبر په حق د الله پیغمبر نه تر دې پورې په تورات او په انجیل کې د نبی عليه السلام کوم صفات هغه صفات بدل کړل د دې لپاره که څوک راته تاسو کوي موږ ورته وایو چې په تورات کې خود د متعلق صفات نه دي راغلي او الله جل جلاله فرمایي دا اهل کتاب هغه د پیغمبر په شان دي څنګه چې خپل بچی پیژني دغه شانتي په دې پیغمبر کې ورته هیڅ شک نشته دی او دا پیغمبر پیژني خو انکار د ضد او د عناد د وجه نه کوي الله فرمایي چې انکار وکړو ځان په تاوان کې واچو الله یې زما خو هیڅ نقصان نشي کولای او بیا آیت نمبر 21 کې الله جل جلاله فرمایي ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته دا هغه او څوک ډیر لوی ظالم دی الله فرمایي څوک ډیر لوی ظالم دی دا هغه چا چې جوړي په الله باندې دروغ دی مکه مکرمه مشرکان وتا کله چې نبی عليه السلام مبارک فرمایل تاسو د یو الله عبادت کوئ د دې بوتانو عبادت مکوئ په دې کې خیر نشته دوی تاسو نه شر نشي لري کوله تاسو څه فائدہ نشي در رسوله دا په خپل باندې محتاج دي تاسو ته څه فائدہ در ورسي نو دې مشرکان وبویل وی مونږ چې د دې بوتانو عبادت کوو دا الله مونږ ته حکم کړی دی ځکه مونږ عبادت کوو نو الله فرمایي یو طرف ته ظلم کوي ظلم سره قران کې الله فرمایي ان الشرك لظلم عظیم شرک په مقدس مکه باندې ډیر لوی ګناه ده ځکه په ګناهونو کې نور ګناهونه الله معاف کوي او الله وایي ز شرک د سره نه معاف کوي شریک الله وایي د سره نه برداشت کوي ځکه الله سره څوک برابر نشته د الله پاک سره څوک هغه پشان شوکت عزت روب دبدبا طاقت قدرت علم کې برابر نشته د دنیا خلک به الله سره سره برابرۍ وکړي نو الله فرمایي چې شرک نه برداشت کوي شرک نه معاف کوي وزدا مشرکان لوی ظالمان دي په دې وجه باندې چې الله د شرک نه منع کوي الله یې زماده یو والی اقرار وکړي او دوی د الله سره شریکان جوړي او چې پیغمبر ورته وایي شرک جایز نه دی دوی دعوه د لري وینه نه د دې شرک حکم خو الله مونږ ته کړی دی وایي الله حکم نه وکړي او الله زمونږ په دې شرک باندې راضي نه وي وایي چې ته به مونږ تصر نه وکړي چېرته به مونږ د الله نه ما سوا د چا عبادت نه وکړي نو الله فرمایي دې سره عجیبه منطق دی یو طرف ته چې پیغمبر حق بیانوي دا حق نه انکار کوي وای دا ټول خبرې غلطي دي بل طرف ته په خپل پناه حق دي په باطل باندې دي د الله سره شرک کوي او د الله بی ادبی کوي چې کله پیغمبر منه کوي نه موږ په حق یو ته پناه حق لکه مثال په تور دا يهود دا نصارا دا دوی ته خبره وا چې زمونږ په کتابونو کې اصل تعلیم صرف د توحید دی چې الله یو دی بیا هم نصارا او عقیده لرله دعوی لرله وای د ټولي دنیا خدای دا درې کسان په جمع باندې چلی او دا دعوی لرله چې عیسی علی السلام دا الله دی یعنی په اسمانونو کې الله دی او زمکه ته چراغله د عیسی علی السلام په شکل باندې الله راغله او دعوی دا لرله چې عیسی علی السلام د الله زوی دی الله فرمایي په خپل باطل عقیده باندې ټینګ ولاړی تاسو دغه باطل عقیده چې پیغمبر دغه خلاف کوي پیغمبر دغه خلاف گواهی ور کوي او تاسو وایئ چې نه زمون خبره حق ده زمون خبره سچ ده الله فرمایي تاسو دا خبره بالکل باطل ده الله خبره واضحه کړه چې دا مشرکان او دا يهود نصارا دا چې انکار کوي نو دا سړي چې په هغه دي خپو هدي
خو یا پښتو ځان ته ودرولې یا قومي تعصب ځان ته ودرولې لکه د نبی عليه السلام تر مبارک اته خبره وا چې زما دا وراره په حق دی او نبی عليه السلام مبارک ته ویل هم چې ستا دین په حق دی خو چې کله ورته نبی عليه السلام مبارک وی ترا کلمه وایا ستا د پاره به د قیامت پر ورځ گواهی ورکو په کلمه ویل راته آسان دی خو بیا به د مکی د جنکې پیغور راغی د ابو جهل مخې ته ناسو عتبه شیبه او ربيعه مخې ته ناسو او د نبی عليه السلام هغه دعوت بار بار د ټکراوي چرته ګوره د وراره خبره دی ونه مني او په اخر کې د پلار او د نیکه دین پرې نه دی نور د ابو جهل پوه چې دا پیغمبر حق دی دا ابو لهب پوه چې دا پیغمبر حق دی ابو طالب سے پوه چې دا زما د وراره په حق باندې دی خدا چا چې نه منو د ضد او د عناد په وجه باندې نه منو چې زموږ سرداری به ختم شي زموږ مشري به ختم شي زموږ هغه نوم به ختم شي نو الله جل جلاله فرمایي دا نه منلي دا په دې وجه نه چې ناپوه دي بلکې دا نه منلي په دې وجه دي چې سره د پوهې انکار کوي او دا خو زموږ د پښتو خبر هم ده کنه خلک وایي چې سړی ودی راي خول اساني او چې سړی ځان په سور ودی دا غره راي خول بیا ډیر ګراني یو جاهل سړی یو بی علم سړی به پوه کی او چې سړی ځان په زور جاهل کی او یو سړی ځان په زور باندې نه پوه کی هغه د چا پلاروم نشي پوه کوله نو الله جل جلاله دا هغه مشرکانو د خبري جواب ورکو الله دې عمل کو توفیق راکړي وګته کې شي الله فرمایي الذين آتيناهم الكتاب هغه کسان چې ورکړي دي مونږه هغه ته کتاب يعرفونه پیجن دي نبی لرا یعنی دي نبی عليه السلام مبارک لرا کما يعرفون لك څنګه چې پیجني ابناءهم زامن خپل الذين خسروا هغه کسان چې تاوان کې واچو انفسهم یعنی په تاوان کې اچولې دي انفسهم ځانون خپل فهم لا يؤمنون نو پس دوی ایمان نه راوړي الله فرمایي هغه خلک په تاوان کې دي هغه خلک په نقصان کې دي چې کوم خلک ایمان نه راوړي ځکه د قیامت ورځ خلاصې به ایمان ورته ملاويږي ومن اظلم او څوک دې ډیر لوی ظالم ممن دا هغه چانه افترا علی الله کذبا چې جوړي په الله باندې دروغ او کذب بیاات یا دروغ جن غني آیاتونه دا هغه یا په الله پورې دروغ جوړي مثال به تور وي الله مونږ ته ویل چې تاسو د بوتانو عبادت کوئ او کذب بیااتی یا دروغ جن غني آیاتونه د هغه چې کله ته پیغمبر د الله یو والي بیانوي دا خبره ټیک نه ده وای عقل دا خبره نه مني چې دومره لوی دنیا یو خالق څنګه کېدی شي په دومره لوی دنیا کې یو مالک څنګه کېدی شي دا ټول نظام یو کس وي څنګه چلی دا عقل نه مني انه لا يفلح الظالمون یقینا ناکامیابیږي ظالمان خلق الله فرمایي چې کوم ظلم کوي هغه ناکامیابیږي او د ټول نه لوی ظلم الله فرمایي هغه شرک دی بیا ته کېږي الذين آتيناهم الكتاب هغه کسان چې ورکړل دي موږ هغه ته کتاب يعرفونه پیجن دي نبی لرا کما يعرفون ابناءهم لکه څنګه چې پیجن زامن خپل الذين خسروا انفسهم هغه کسان چې تاوان کې اچولې دي ځانون خپل فهم لا يؤمنون نو پس دوی ایمان نه راوړي ومن اظلم او څوک دې ډیر لوی ظالم ممن دا هغه چانه افترا علی الله کذبا چې جوړي په الله باندې دروغ او کذب بیاات یا دروغ جن غني آیاتونه دا هغه انه لا يفلح الظالمون یقینا کامیابی کی ظالمان خلق الله دې عمل کو توفیق